هر څومره لوی ګناه چې انسان کړي الله تبارک وتعالی ورته څه کوي معاف کوي یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي ته داخل شو نو چې څنګه مسجد نبوي ته راغی نبی علیه الصلاة والسلام چې ورته وکتل نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په مخ باندې د ژړا اثر و نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل عمر ولې خفئ جاړې ولې د الله پاک پیغمبره د جومات ته چې رادننه کېدم په دې دروازه کې یو نوجوان ناست دی او داسې جاړي چې د هغه ژړا زه وجړولم داسې زار او قطار سره جاړي چې د هغه ژړا زه وجړولم نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ښه عمره دا هلک را داخل کړي چې ولې جاړي زه خو دې تپوس وکړم که نه نو دا هلک چې را داخل شو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی نوجوانه ولې جاړي ولې خفئ په څه باندې د الله پاک پیغمبره یو ګناه رانه شوې ده او هغه ګناه مې جړوي نو او ګناه مې څه کوي جړوي نو وی ولې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ولې وی ځکه ډېره غټه ګناه مې کړې ده وی ډېره غټه ګناه مې کړې ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ښه وی دا راته ووایه ای هلکه ای نوجوانه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی دا وواړه ځمکې او دا وواړه اسمانونه او دا غر دا لوی دی که ستا ګناه لوی دی دغه نوجوان ورته وایي د الله خوږه پیغمبره د دې اوو اسمانونو نه د دې اوو ځمکو نه او د دنیا د دې ټولو غرونو نه زما ګناه غټه ده د دې نه غټه ده ښه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل بیا راته دا ووایه که نه چې د الله تبارک وتعالی کرسي لویه ده که ستا دا ګناه لوی دی چې ته پرې دومره خفه یې دغه نوجوان ورته وفرمایل زما ګناه لویه ده د الله کرسي زما ګناه سره نعوذ بالله لویه ده بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی نوجوانه دا راته ووایه چې د الله عرش لوی دی که ستا دا ګناه لویه ده نوجوان ورته زما ګناه لویه ده زما ګناه لویه ده ما ډېره غټه ګناه کړې که نه بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی هلکه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی ذات لوی دی که ستا ګناه لویه ده وی د الله ذات لوی دی د الله پیغمبره د الله ذات څه دی لوی دی د الله ذات لوی دی نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی هغه لوی ذات به ستا دا دومره لویه ګناه معاف کوي ته ولې دومره ناامیده یې هغه لوی ذات به ستا دا لویه ګناه معاف کوي هلک د ژړا نه بس کړو لږ طبیعت یې ښه شو نبي علیه السلام ښه دا دومره غټه ګناه به الله معاف کوي الله تبارک وتعالی به درته دا معاف کړي خو ای هلکه دا خو راته ووایه چې دا ګناه دې څه کړې ده دا خو راته ووایه که نه د الله خوږه پیغمبر ستا د مخ نه ماته حیا راځي ستا د مخ نه ماته څه راځي حیا راځي نه شم ویلی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل خیر ووایه دا ګناه څه ګناه ده چې ته دومره وایې چې زما دومره ګناه غټه ده د ځمکې نه غټه ده د اسمانونو اخر ګناه څه ده د الله خوږه پیغمبره زما کار چې دی که نه د 7 کال نه زه کفنونه د مړو نه پټوم زه کفنچور یم څوک چې مړی ښخ کړي مدینه منوره کې که نه زه به شپې له لاړ شم کفن ترې نه راوپرځمه هغه ترې راپټ کړم مړی بیا پټ کړمه او کفن ځان له په بازار کې خرڅ کړم دا زما کار دی کفنونه پټوم د مړو نه 7 کال پورې مې دا کار وکړو د الله پاکه پیغمبره بله شپه لاړمه د انصارو کې یو نوجوانه جینۍ مړه وه پېغله جینۍ مړه وه نو چې هغه خلکو دفن کړه زه پسې شپې له لاړم او د هغې قبر مې کولاو کړو نو چې قبر مې کولاو کړو نو کفن مې ترې راټول کړو کفن چې مې ترې راټول کړو او را روان شومه نو ډېره پېغله جینۍ وه ښایسته جینۍ وه هغه بدن باندې مې سترګې ولګېدې نو را روان شومه نو شیطان راته وسوسې شروع کړې چې دې سره بدکاري وکړه دې سره څه وکړه نعوذ بالله بدکاري وکړه وي د الله خوږه پیغمبره لاړمه د هغې مړې جینۍ سره په قبر کې مې بدکاري وکړه دا مې وکړو او چې دا مې وکړو وی چې را روان شومه نو هغې جینۍ راته اواز وکړو هغې مړې جینۍ راته د قبر نه اواز وکړو چې ای ظالمه ای فاسقه د الله نم نه یېرېږې د الله نم تاله یاره نه درځي خلک خو دینۍ نظا نو د الله نم تاله یاره نه درځي چې زه دې د مړو په ډله کې بې حجابه کړم او زه به د قیامت په ورځ د الله په دربار کې چې پاسم نو زه به په حالت د جنابت کې یم په ما خو دې غسل غواړم دا تاسو وکړه ظالمه د الله نه نه یېرېږي چې داسې کارونه کوي د الله پیغمبره اوس یېرېږم چې ما به الله معاف کړي دا د کولو ګناه وه روایتو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام دا مخ مبارک د غصې نه سور شوی چې دا کیسه کوله دا مخ مبارک د غصې نه سور شو او چې دا کیسه خلاصه کړه نبی علیه السلام پرې ګزار وکړو ګزار یې وکړو وی پاسه بدبخته زما د خوانه پاسه بدبخته تاله د مړي نه دا د قبر نه مې یاره نه درتلله هلته تا بدکاري کوله دومره ته په زړه سخي پاسه زما د خوانه او ستا دپاره لایق چې دی هغه جهنم دی ستا دپاره اور لایق دی هلکې د ځان د خوا نه پاس دی په ژړا روان شو په ژړا روان شو
او لاړ یوې صحرا ته او هلته به ژړا پرېوتو 40 ورځې شپه او ورځ د الله په دربار کې ژاړي الله ما معاف کړه الله ما معاف کړه په دې 40مه ورځ باندې دعا غواړي یا الله که چېرته زما دا دعا تا معاف کړي که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام پرې خبر کړه زما په دې توبه باندې خبر کړه چې ما دغه توبه قبوله کړې ده چې زما نه لږ نفرت کم شي او الله که زما توبه نه قبلوي که نه زما توبه نه قبلوي نو د اسمان نه اور راولېږه او ما پرې وسېځه خو د اور په جهنم مې مه سېځه الله چې څه سزا راکوي هغه په دنیا کې راکړه ما په اور وسېځه خو د جهنم د اور نه مې خلاص کړه الله دا دعا یې وغوښتله چې دا دعا یې وغوښته دي کې جبریل علیه السلام راغی الله نبي علیه السلام لره الله محبوبه الله تبارک وتعالی راولېږلم زه در باندې هم سلام کوم او الله تبارک وتعالی در باندې هم سلام کوي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته دا راته ووایي جبریل راغلې څنګه جبریل څنګه راغلې دا الله محبوبه الله تبارک وتعالی یو څو تپوسونه ستا نه کړي او جواب یې درنه غواړي نبي علیه الصلاة والسلام په یاره کې شو الله زما نه تپوس کې جواب یې رانه غواړي وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما محبوب ته ووایه چې خالق ته یې کو خالق زه یم د دې مخلوق پیدا کوونکی ته یې کو زه یم نبي علیه الصلاة والسلام ویل نه زما رب خالق دی زما رب خالق دی زه نه یم خو زما محبوب ته ووایه چې رازق ته یې کو رازق زه یم جبریل رازق زما الله دی زه نه یم خو زما محبوب ته ووایه چې توبه قبلونکی ته یې کو زه یم نبی علیہ السلام فرمایل نه توبه قبلونکی زما رب دی توبه قبلونکی زما رب دی بیا چې کوم الګ تا رټلی او که نه د هغه توبه ما قبوله کړې ده الله تبارک وتعالی فرمایي چې کوم نوجوان تا په هغې ګناه رټلی و د هغه توبه ما قبوله کړې ده ما قبوله کړې ده الله نبی علیه الصلاة والسلام ویلو صحابه یې راټول کوي ما له هلک پیدا کوي ما له هلک پیدا کوي ما له یې راولی هغه نوجوان چې د نبی علیه الصلاة والسلام دربار ته حاضر شو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل وي نوجوان الله ستا توبه قبوله کړه الله تبارک وتعالی ستا توبه قبوله کړه الله تبارک وتعالی دومره لوی لوی ګناهونه هم معاف کړي خو چې کله انسان د زړه د اخلاص څه وباسي الله تبارک وتعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وزما محبوبا قل اوعي اي زما محبوبا يا عبادي الذين وزما خي بندگانو اسرفوا على انفسهم چې په خپل ځانو باندې څه کړی دی اے زما بندگانو ته ووایا کوم بندگانو ته الله ستا نیکان بندگانو ته نه نه اسرفوا على انفسهم چې زما نه باغي ګرځي زما نه خفه ګرځي زما نه مرور ګرځي هغې بندگانو ته ووایا لا تقنطوا من رحمة الله د الله د رحمت نه منه امیده کېږئ الله د رحمت نه منه امیده کېږئ ولې زما نه امیده یې د الله د رحمت نه امیدي دا ډېره لویه ګناه بعضې اوقاتو کې انسان وایي که نه مړه ما الله نه معاف کوي ما دومره ګناهونه کړي هغه نه معاف کېدو نه دي نو که دا خبره دې وکړه ګوره خپل ایمان به وبایلي خپل ایمان به څه کړي وبایلي ښه تا دومره لوی ګناهونه کړي دي ولې د الله ذات ته نه شي معاف کولی نا امیدی خلق وی گناه دا کفر دا یعنی دا نا امیدی مراد لا تقنطوا من رحمت الله دا اللہ دا رحمتنا من امیدی کی گئی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تبارک و تعالی طول گناہونا معاف کئی اللہ تبارک و تعالی طول گناہونا معاف کئی طول گناہونا معاف کئی حدیث مبارک کی راضی حدیث قدسی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وی اللہ تبارک و تعالی فرمائے اے بنی آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء اے زما بندا تو دومره ګناهونه وکړي چې ستا ګناهونه د اسمان کنارو ته راورسي ثم استغفرتني غفرت لك بیا ته زما نه بخښنه غواړې نو زه به تا ته څه وکړم اے زما بندا ته دومره ګناه وکړي دومره ګناه وکړي چې ستا ګناه د اسمان کنارو ته راورسي او یو ځل دې لاس اوچت کړو او په ژړا شي الله ما معاف کړه الله ما معاف کا الله تبارک وتعالی فرمایي وی غفرت لك دا ګناهونه مې تا ته وبخښل او په دې زما پروا نشته په دې زما پروا نشته دی الله دومره مهربان الله دومره رحمان او رحیم ذات دی نو چېرته به دا نه وایي ښه چېرته به دا نه وایي چې زما ګناهونه زیات دي ما الله نه بخي ما الله ایمان نوم دی د دوو خبرو ایمان د څو خبرو نوم دی د دوو خبرو یره او تمه
چې کله دا دوه خبرې په کم انسان کې وي نو دا کامل مؤمن دی یره او تمه او چې په دې کې یوه هم نه وه نو دی د خپل ایمان فکر وکړي یره او تمه دا دوه خبرې ایمان دی یره به کوي د الله تبارک وتعالی د عذابونو نه یره به کوي د الله تبارک وتعالی د عذابونو نه الله چېرته ما ته عذاب رانه کړي الله تبارک وتعالی ډېر لوی ذات دی زما د امت ګوډ عبادت په هغه قبول کړي دا یره به ساتي ګورې د الله د عذابونو نه به څه کېږي یریږي او تمه به هم ساتي چې نه زما رب ډېر مهربانه ذات دی زما رب ډېر رحمان رحیم ذات دی ډېر کریم ذات دی ما به الله معاف کوي نا امیدي به نه کوي نه به بلکل بې یرې کېږي چې هېڅ نشته دی او نه به بلکل نا امیده کېږي دې ته څه ویلی شي ایمان ویلی شي ایمان مجموعه د دې دوو خبرو نو غرض مې دا کوم چې الله تبارک وتعالی په دربار کې نا امیدي نه ده پکار هر څومره ګناهونه چې د انسان نه شوي دي هر څومره ګناهونه دي شوي دي دې راشي او د الله په دربار کې د لاس اوچت کړي الله ما معاف کا الله ما معاف کا حدیث مبارک کې راځي توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی ګویا چې د اړو ګناه کړې نه ده ګویا چې اړو ګناه یې کړې نه ده داسې نه الله تبارک وتعالی فرمایي دا ګناه مې ورته معاف کو خیر دی سات په سات به ورته یادو نه الله فرمایي دا ګناه دې د سره کړې نه ده مړه ما داسې معاف کړې څه یو انسان د بوډاتوبه پورې لا ځنکدن یې نه دی شروع شوی د ځنکدن غرغره را نه ده شروع شوې روح لا مرۍ ته نه دی را رسېدلی دی څه وایي دی څه وایي دی الله په خپلو کړو باندې ستومانی الله ما ته زما ګناهونه معاف کا چې لا ځنکدن شروع شوی نه دی د مخکې نه دا وي الله په خپلو کړو باندې ستومان یم الله ما معاف کا الله فرمایي بنده معاف مې کړې بنده معاف مې کړې دا 70 کاله دا 80 کاله دا 100 کاله چې په ګناهونو کې تېر کړي دا درته نه یادوم چې اوس راځي ما ته توبه وباسي دا درته نه یادوم نه فیور درته نه در کوم ما داسې معاف کړی ګورې چې تا دا ګناه د سره کړې هر ټایم د ګناه نه توبه ایستل پکار دي ځکه چې د مرګ هېڅ پته نه لګي مونږ وایي سبا به توبه وباسم سبا به توبه وباسم په دې کې درس شي مرګ راشي توبې ته هم سم نه شي توبې ته انسان سم نه شي نو هر ټایم د الله په دربار کې توبه ایستل پکار دي هر ټایم الله په دربار کې توبه ایستل پکار دي او استغفار ډېر وایه استغفار وایا روزانه کم از کم 100 فیری دا وایا استغفر الله استغفر اوږد استغفار نشو ویلی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دا نشو ویلی کنه نو صرف دوره خو ویلی شي کنه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا د الله نه بخنه غوښتل دي کنه خو دې کې یو خبره شرط دی هغه دا شرط دی چې کوم ګناه دې کړی هغه به فورا